محترم و مکرم گرامی قدر معزز علماء کرام، نعت خوانان عظام، مدحان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم او پدے محفل کی شرکت کوونکو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رونو ستاسو خوش قسمتی دا چې الله رب العالمین ستاسو د ژوند سو لمحې او سو کړی په عشق مصطفیٰ کې قبول فرمایلی. دا زمونږ او ستاسو دلته راجمع کېدل د ربیع الاول د مبارکې میاشتې، د مبارکو شپو، د مبارکو ورځو، د دواړو جهانو د سردار مبارک دی دنیا ته د آمد مسعود، آمد مبروک دا غي په خوشحالۍ کې دا زمونږ او ستاسو د ایمان نښه ده. الله سره مینه او د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره مینه دا د ایمان علامه ده. حضرت انس رضی الله عنه فرمای ثلاث من کن فیه وجد حلاوة الایمان، دری خویونه خصلتونه داسې دي چې چا کې راشي د ایمان په خوږو باندې به پوه شي. یو صفت پکې دی د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره د ټولې دنیا نه زیات محبت کول، د خپل مور نه، د خپل پلار نه، د خپل بچو نه، د خپل بیبی نه او د کل دنیای کائنات نه سوا محبت کول چې د چا په زړه کې الله نصیب کو دی به د ایمان په خوږو باندې پوه شي. الله رب العالمین دې موږ او تاسو ته نصیب کی او دا چې کوم نعت خوانان حضرات قاری فضل امین شاه صاحب، یقینا زه او زمونږ د دواړو د حرم شریف او بالخصوص د مدینې طیبې ملګرتیا ده. الله هلته موږ ته څه ورځې شپې یو ځای په ملګرتیا کې را نصیب کوي او ډېر خوند او ډېره مزه کوي چې هلته مدینه منوره کې روزې مبارکې سره خواته د نعت شریف وی دا غي هغه خوند هغه جدا دی. الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ټولو ته د مدینې طیبې او د روزې مبارکې زیارت د نصیب فرمایي. نو دغه بزم صدای مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم چې څوک منعقد کوي په دې محله په دې علاقه باندې د دوی احسان دی. احسان یو وخت کې صرف یو مختصر واقعه درته وایم، بیا زم په سفر کې روان یم. زم هندوستان کې د طاعون وبا راغله، وبایي مرض لکه دا د کووډ یا د کرونا چې کومه بیماری راغلی وه. زمونږ یو ډېر لوی عالم دی، د علم بحر دی، بحر، حضرت شاه اشرف علي تهنوي رحمت الله علیه، هغه په خپله باندې فرمایي ما ګیر چاپیره سوچ کوو چې دا زمونږ کلی علاقه به د طاعون د دغې وبایي مرض نه څنګه بچ کیږي. فرمایي ګیر چاپیره په علاقو په ښارونو کې دا مرض او دا بیماری دومره خوره شوه چې په کلو کې خلق هغه اجتماعي جنازې شروع شولې. ما سره فکر لاحق شو چې څه وکړو چې زمونږ دا کلی او دا علاقه الله محفوظه کړي. زړه کې مې هسې الله یو خبره ور واچوله چې الله خو په خپل محبوب صلی الله علیه وسلم ډېر مین دی او الله به ډېر خفه کیږي. زه د نبی علیه الصلاة والسلام یو څو صفات په دې نیت باندې په کاغذ قلم بند کوم چې الله د خپل محبوب د صفت د برکته زمونږ دا کلی او دا علاقه د طاعون د دغې وبایي مرض نه بچ کړي. فرمایي قلم مې راواغست او کاغذ مې راواغست او ما چې په وړمبۍ ورځ باندې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک بعضې صفات، بعض شمائل د سیرت او د صورت، بعض خصائل او خصلتونه د هغوی اخلاق کریمه او د هغوی فطري او طبعي چې الله هغوی له کوم امتیازي صفات ورکړي دا مې ولیکل یو صفحه. هغه ورځ باندې ماښام مې محسوسه کړله چې د طاعون د هغې وبایي مرض په شدت کې او په تیزۍ کې الله کمی راوستلو. ما په دې زړه کې داسې محسوس کړله لکه چې الله رب العالمین د نبی علیه الصلاة والسلام په صفت بیانولو د الله غصه سړیږي.
د الله عذابونه رستو کیږي. په دویم ورځ مې بیا قلم راواغستل او د نبی علیه السلام صفت او مدح نعت مبارک مې شروع کړ. نعت دا د نبی علیه السلام صفت ته ویل کیږي، مدح ته ویل کیږي. نو بیا مې دا ولیکلو غیر چاپیره علاقو کې د طاعون وبایي بیماری په هغې شدت کې نور هم کمی راغله. فرمایي بیا مې دا معمول جوړ کو چې تر څو پورې د پوره هندوستان نه دغه وبایي مرض ختم شوی نو، ما به روزانه د نبی علیه السلام مبارک په صفت کې یوه صفحه دا به مې لیکله چې کله مکمل د طاعون وبایي مرض الله د نبی علیه السلام د صفاتو لیکلو په برکت سره ختم کو. فرمای هغه پاڼې مې دا یو بل سره را یوځای کړلې، د هغې نه یو کتاب جوړ شو، نن سبا په دې کتبخانو کې ملاویږي او د هغې کتاب نوم دی نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب صلی الله علیه وسلم. ګورئ د دې بزم مداح مصطفی صلی الله علیه وسلم، صدای مصطفی صلی الله علیه وسلم، د دې اجتماع د برکت نه به الله د دې اهل علاقې نه عذابونه پورته کوي. او الله رب العالمین دې مونږ او تاسو ته د دواړو جهانو د سردار مبارک حقیقي عشق او محبت را نصیب فرمایي چې دا کوم ملګري نعت ویلو او زه دې درمیان کې را دننه شم، زه هغوی ته درخواست کوم هغوی به نعت شریف ووایي، زه به هم لږ د دې محفل هغه برکات او سعادات انوارات او خیرات په خپل جولۍ کې ورواچوم او بیا به انشاءالله رخصتېږم، هغه ملګری د خپل نعت شریف پوره کړي. جزاکم.